د جادو ته درې علامات خیمه کړه علامات پتا کې موجود نو شاید چې پتا باندې جادو شي وي او علامات ته هم خیمه او دغه لپاره دوه علاجونه ته هم خیمه د جادو یو علامت دا دی چې دماغي کمزوري به راځي په ذهن باندې به ټیم بوج وي زړه به خپوي په ټینشن کې به گرفتار ځان له بلاش د خلکو د خبرې به باندې هم ډېری زیاتې بدی لګي د جسم ذهني کمزوري ده دماغي کمزوري به تاسو راځي د جادو د وجنه او د علامات دا دی چې مېده به خراب وي هر ټیم خو دلته ان شاء الله نن به تاسو ته علاج خیمه د جادو تاسو وکړئ د مېده بیماری به ان شاء الله ان پس د جسم نه ختمه علامات د جسمانی کمزوري به راځي جسم به کمزوري کیږي ورځ اولاد به نه کیږي نو علاج کوم یو دی علاج دا دی اول به بسم الله الرحمن الرحیم یوش کرته وای بیا به سوره فاتحه یو پیری وای الحمدلله د امینه پوری او د دین رستبه آیت الکرسی شپږ کرته بیا اخرنی د قران کریم درې سورته سوره اخلاص سوره فلق سوره الناس دا به درې پیری وای بیا به قبل طرف ته شپ کوي د دین رسته خیر طرف ته بیا ګس طرف ته بیا اسمان ته بیا خیر طرف ته شپ کوي بیا په لاسونو باندې شپ کوي او په ټول جسم پسې به راخکای ان شاء الله کله مېدی بیماری باندې نه پس ختم جسمانی کمزوري راغله جسمانی کمزوري باندې ختم شي ان شاء الله په جسم کې به توانایي راځي په جسم کې طاقت راځي دماغي کمزوري ده دا به ان شاء الله دې په سره الله تعالی ختمه ځکه جادو ختم شو ګران علاج دی آسان علاج دی چې د قران کریم یو سورته سوره فاتحه چې هغه مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې په دې کې د هر بیماری شفاء الله تعالی خو دې دا به روزانه یو سورې پوری وای یو سورې پوری پرې باندې به وبد مو مخکې رسته به درې په درو کوي دومره وبو په دموي چې ټول ورځ د پر سره پر کوي کیږي هغه بیا سکي کدا سي نبی نو تیل په دموي او هغه باندې د سر مالش کوي